من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. سورة یونس 93 نمبر آیت ته. په دې آیتونو کې الله تعالی د بني اسرائیل سره چې کوم احسانات او انعامات کړیو د هغې ذکر دی. مخکې د فرعون د هلاکت ذکر و چې فرعون د ځمکې لوی مفسد او ورانکار و، د اسلام ډېر لوی دشمن و، ظالم و، او د هغې واقعه دې زګین ته راورسېدله چې الله تعالی په اوبو کې ډوب کړو او ډوب کېدلو په وخت کې ورته وویل چې ستا بدن ته به نجات میلاویږي، دې دپاره چې ستا نه وروسته کوم خلک راځي چې هغه د شریعت مخالفت کوي، د خدایي دعوې کوي، چې د هغې دپاره عبرت وي. هلته کې موږ دا ویلي وو چې بني اسرائیلو چې کله پورې وتل فرعون غرق شو، نو د فرعون د غرق کېدلو دا خبر بني اسرائیلو یقینېده نه، اکثري بني اسرائیلو نه یقینېده. نو الله تعالی په بني اسرائیلو یو بل احسان وکړ چې فرعون یې ورته اوبو په سر باندې وښوده چې دا فرعون دی مړ دی. د هغې نه بعد یو بوره ګزار کړو، په یو ځای کې ولګېده چې کوم ځای کې دا پروت و، هغې ته اوس هم جبل فرعون په نوم سره هغه غر یادېږي، هغه ځګینې. دې نه وروسته داسې بیا کلک تاریخي شواهد نشته دی چې د دې نه بعد دا لاش څه شو، لیکن څه زمانه مخکې اخبارونو هم ولیکل او باقاعده قاهره کې یو لاش هم عجایبګر کې برآمد شو چې داسې وایي چې دغه ځایونو کې یو لاش برآمد شو، دا لاش به د فرعون وي. نو همدا خو دې باندې کلک ثبوت نشته چې د هغه فرعون دی که بل څوک دی، ځکه د مصر هر بادشاه ته فرعون ویلی کېږي. نو که دا هغه فرعون دی چې کوم د موسی علیه السلام سره مقابله وکړه، دې نه مخکې چې کوم بادشاهان تېر شوي دغه بادشاهانو کې څوک دی، نو دې کې کلک ثبوت نشته، لیکن غالبه دا ده چې همدا به هغه فرعون چې کوم د موسی علیه السلام سره مقابله وه، ځکه چې د هغه په باره کې الله ویلي چې لتکونه من خلفک آیه، ستا بدن ته نجات دې وجه باندې میلاویږي چې وروستنو خلکو دپاره نه عبرت شي، او د نورو بادشاهانو دپاره داسې ذکر نشته دی. نو ممکنه ده چې دا هم هغه فرعون وي. د دې نه وروسته الله تعالی بني اسرائیلو باندې چې کوم احسانات کړي د هغې ذکر کوي، او دا موضوع ثابتوي چې د اسلام د دشمنۍ په وجه باندې څومره لوی لوی بادشاهان په دې طریقه باندې هلاک شو، نیست نابود شو، او څومره کمزوري خلک چې هغه ته په ځمکه کې کمزوری ګڼلی کېدل، بیکاره ګڼلی کېدل، هغې ته الله تعالی څومره لوی قدرت او اختیارات ورکړل په ځمکه کې، څومره لوی احسانات یې ورباندې وکړو. دا ټول د الله تعالی د دین په باندې د عمل کولو په وجه باندې. الله وایي ولقد بوأنا بني اسرائیل، یقینا موږ ځای ورکړی بني اسرائیلو ته مبوأ صدقین ښه ځګینې. عربو دا اصول دی چې صدق په مدحه کې استعمالوي، نو چې یوه خبره ښایي نو هم وایي چې قول صدقین دا د رښتیا وینا ده، او صفت د مکان هم ګرځوي، او د دوی مطلب دا یي چې کوم ځای کې د مدح مقام وي نو هغه ځای کې صدق ټکی دوی استعمالوي، نو دا هم په دغه طریقه استعمال دی چې مبوأ صدقین ځای ښه. د فرعون د هلاکت نه وروسته بني اسرائیلو ته په مصر باندې، فلسطین او دغه شان اردن، لبنان باندې حکومت میلاو شو. الله وایي ورزقناهم من الطیبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم، موږ رزق ورکړ دوی ته د پاکو څیزونو نه، یعنی موسی علیه السلام دوی کې موجود و، د پاک حرام حلال هر مسلې پوره وضاحت یې ورته کاوه، نو دوی پاک خوراکونه استعمالول او دغه شان د کې ژوند تېراوه، او ټول متفق او متحد وو. فما اختلفوا حتى جاءهم العلم، نو دوی اختلاف نه و کړی د دین په مسله کې، حتی جاءهم العلم، تر دې چې ورته راغی یقیني علم. د دې یقیني علم نه مراد رسول الله صلی الله علیه وسلم راتګ دی، چې کله نبي علیه السلام راغی نو دې وخته پورې بني اسرائیل متفق وو د نبي علیه السلام په باره کې، او د نبي علیه السلام باره کې چې کومې پیشنګویانې په هغې کې، لیکن کله چې نبي علیه السلام راغی دوی په خپلو سترګو باندې ولیدو، نو په دغه وخت کې دوی داسې کار وکړه چې اختلاف یې وکړو، ځینې ومانو ځینې ونه مانو. دلته کې د علم ټکی ذکر کړی دی. دلته کې د نبي علیه السلام د راتلو پیشنګویي باره کې لیکلي دي چې حتی جاءهم العلم، تر دې چې راغی دوی ته یقیني علم.
نو دا تعبیر دی د نبی علیه السلام ته راتګ نه چې نبی علیه السلام راغی او په هغه نشاناتو سره چې په مخکیني کتابونو کې موجود وو نو دوی کې اختلاف راغی. ځینې خلکو وویل چې پیغمبر دی مسلمانان شو او ډېرو خلکو ونه مانو اختلاف یې وکړو. نو دا د دې د دوی د خرابېدو علامات شو چې دغه وخت پورې دوی حالات ټیک وو لیکن د نبی علیه السلام د مخالفت په وجه باندې دوی ذلیل شو. ان ربک بشک رب ستا یقضي فیصله به وکړي بینهم د دوی په منځ کې یوم القیامت په ورځ د قیامت باندې. دې ته عملي فیصله وایي چې قیامت پر ورځ به عملي فیصله وشي دا خلک به جهنم ته الله واچوي چې کوم نبي علیه السلام نه دی منلی او کوم کسانو چې منلی دی نو هغوی به جنت ته بوځي نو دا به عملي فیصله وي دا کسان په حق شو. فیما کانوا فیه یختلفون په هغه څه کې چې دوی پکې اختلاف کوي چې هغه مسله د توحید او د نبي علیه السلام د رسالت. فإن كنت في شك مما انزلنا الیک او که ته یې په شک کې ای مخاطبه یا عام هر چاته کیدای شي ممکنه ده چې هر چاته خطاب شي نبي علیه السلام ته خطاب نه وي لکه څنګه چې معرف القرآن ذکر کړي دي چې د دې خطاب هر فرد د دې مخاطب دی د نبي علیه السلام ته نه دی. نو هغې داسې معنی کړله چې فإن كنت في شک مما انزلنا که ته یې په شک کې د هغه څه نه چې موږ نازل کړلي الیک ستا طرف ته ای مخاطبه ستا طرف ته چې ځمکې ته کوم څه نازل شوي ته پکې شک منې. فاسأل الذین نو تپوس وکړه د هغه کسانو نه یقرؤون الکتاب چې لولي کتاب من قبل ستا نه وړاندې مخکیني لولي علماو نه تپوس وکړه چې ستاسو په دې کتابونو کې د نبي علیه السلام پیشنګویي څنګه وه هغوی به درته وضاحت وکړي. خو چې کوم حق وارث کسان د هغوی نه تپوس وکړه نو دا معنی چې موږ کومه وکړله چې مخاطب هم ذکر کو نبي علیه السلام نه دا اصل کې د سوال جواب دی چې یاره الله تعالی که نبي علیه السلام ته مراد شي نو ظاهري معنی خو داسې لکه ته په شک کې د هغه سره چې موږ نظر کړي تا ته نو ولې نبي علیه السلام په شک کې نه و او دې وجه نه صحیح روایاتو کوم ثابت دی چې نبي علیه السلام به ویل چې نه زه په شک کې یم او نه تپوس کوم یعنې زما یقین دی چې د آسماني کتاب دی. دویم جواب د دې دا هم دی چې که فإن كنت مراد نبي علیه السلام شي مخاطب یې نبي علیه السلام بیا به داسې شي چې فإن كنت في شك مما انزلنا که ته یې په شک د هغه څه نه چې موږ نازل کړلي الیک ستا طرف ته فاسأل الذین نو تپوس وکړه د هغه کسانو یقرؤون الکتاب چې لولي کتاب من قبلک ستا نه وړاندې. څه مطلب یعنې د دې مطلب دا شو چې دا آیات مخاطب نبي علیه السلام دی لیکن مراد دی نه امت دی او داسې ځایونه ډېر زیات په قرآن کې شته داسې استعمال ډېر زیات شته. تفسیري مظهري ذکر کړي دي چې دا آیت دلیل دی په دې خبره باندې چې کومه مسله کې ته شکي د علماو نه په تپوس کې خپل شک په ختمې ځکه شک چې ختم نه کړي نو دا شک به انکار ته رسېږي یعنې په دغه شک منه مسله کې سړی بیخي منکر هم شي کله او منکر سړی چې کوم دی د اسلام د قطعیات او یقیني مسایلو نه منکرېدل اسلام د بنیادي اصولو نه منکرېدل دا کفر دی او خسران تاوان دی نو دا شک به تاوان او خسران ته ورسېږي لہذا د مسلې حل په ټیم باندې پکار دی. دا تفسیري مظهري ذکر کړي او وروستني آیاتونه د هغې تایید هم دی. الله وی لقد جاءك الحق یقینا راغلی تا ته حق من ربک ستا د رب طرف نه فلا تکونن نو ته مه کېږه من الممترین د شک کوونکو نه شک مه کوه او خپل شک ختم که په تپوس د علماو سره ولا تکونن نو ته مه کېږه من الذین د هغه کسانو نه کذبو چې نسبت د دروغ کوي بآیات الله د الله تعالی آیاتونو ته فتكون من الخاسرين فتكون نشيبة تاسو من الخاسرين تاوانیانو نه هماقه مسله شوله چې شک مسله حل که شک حل نه کړي نو دا به انکار ته رسېږي انکار صورت کې سړی کافر کېږي نو چې کله کافر شي فتكون من الخاسرين دنیا او آخرت به دواړه به برباد شي لکه څنګه چې د فرعون خراب شو. ان الذين قنها كسان حقت عليهم كلمة ربك چې په یوه شوې ده په هغوی پورې کلمه د رب سته کلمې نه مراد کلمه د عذاب ده د عذاب کومه وینا چې ده چې دا خلک د عذاب مستحق دي عذاب بله پکار دی لا یؤمنون هغوی ایمان نه راوړي. دې آیت حاصل دا دی چې هر موجوده ژوند او وخت دا ځان دپاره غنیمت ګڼل پکار دی چې اوس زما توبه قبلیږي ما له ګناهونه دومره نه دي کړي الله تعالی به توفیق راکړي او که دا غنیمت ونه ګڼي او دې کې په توبه کې سستي وکړي نو بیا چې کله ګناهونه او جرمونه ډېر شي او الله تعالی ته عذاب فیصله وکړي هغې نه بعد انسان ته ایمان توفیق نصیب کېږي نه
لکه څنګه چې فرعون ته هم په سمندر کې به کلمه یې وویل او توفیق د ایمان نصیب نشو، ایمان یې په نصیب نشته، کافر تیر شوی دی. داسې ډېر خلک چې هغوی د هلاکت فیصله الله تعالی کړې ده، هغوی دومره کلک شوي دي چې ایمان یې نه ده راوړی. نوح علیه السلام واقعه مخکې تېره شوله په دې باره کې. نو دا یو قسم له خبرداری دی چې په توبې په ویستلو کې سستي مه کوئ، تاخیر مه کوئ، او په ټیم توبه وباسئ، ایمان راوړئ، ځان د خپل ځان اصلاح وکړئ. که په ټیم یې ونه کوئ نو کېدای شي یو داسې وخت په تاسو باندې بیا راشي چې تاسو توبه وباسئ او توبه هم قبلېږي نه، یا دا چې تاسو ته د توبې توفیق اړوله نصیب نشي. ولو جاءتهم كل آية کراچې دوی ته هر یوه نښه حتی يروا العذاب الألیم، تر دې چې وویني عذاب دردناک. دا خلک ایمان د هغه وخته پورې نه راوړي چې که هر نښه او هر علامه ویني نو بیا هم تر دې چې دوی ویني عذاب دردناک په خپلو سترګو باندې ویني، نو هله یقین نه چې د دین په مخالفت په وجه باندې دا عذاب په موږ راغی او دې مسله کې موږ خطا وو هغې نور او د دې نه مخکې ایمان نه راوړي بیا، نو چې کله دې حالت ته ورسېږي د انسان د کیفیت او حقیقت او د روحانیت دې حد پورې ورسېږي چې د دردناک عذاب د لیدلو نه مخکې د ایمان نشي راوړلی، نو په دې صورت کې بیا د خسارې سره مخامخ شي او دردناک عذاب لیدلو په صورت کې بیا ایمان فایده نه ورکوي. لکه څنګه چې نوح علیه السلام قوم باندې عذاب راغی، دغې شان د فرعون باندې عذاب فرعون چې کله د غرق کېدو ټیم راغی عذاب متوجه شو او دوی د عذاب په خپلو سترګو باندې ولیدو چې سمندر اوبه راباندې روانې شولې او دوی بیا کلمې هغه اظهار یې هم وکړو، توحید اقرار یې هم وکړو، لیکن دغه الله تعالی قبول ځکه نه کړو چې دا دې ټیم کې توبه قبلېږي نه، دا د غرغرې ټیم دی.